زه د ټولو ډېر شکرګزار یم چې په دونه مصروفه وخت کې د فساد کې دوی خپل ټایم وکړو او زمونږ د خان سره د ملاقات لپاره راجمع شو. نو موږ د دوی ډېر زیات شکرګزار یو، دې اجر د الله پاک ورکړي. بله خبره موږ دا کوله چې یاره اختلافات خو په هر ځای کې راځي، خپل کور کې هم راځي، خپل وروڼو کې هم راځي، او اختلافات هغه مزم کې چې زر ختم شي، ځکه چې بعضې اختلافاتو کې خیر وي. که فرض که په انسانانو کې اختلافات نه وي، بیا فرشتې وي. اختلافات فرشتو کې نه راځي، فرشتې جنګونه نه کوي. او کم انسانان چې دي، ځکه چې فرشتو خو دوزخ او جنت لیدلی دی په خپلو سترګو باندې، او کم موږ مؤمنان چې وو نو موږ خو نه دوزخ لیدلی دی نه جنت لیدلی دی. صرف د یقین خبره چې الله هم یو دی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر دی، باندې زموږ یقین دی. نو موږ انسانانو موږ به خامخا غلطیان کېږي. نو دا موږ نه که فرض کومه غلطي شوې ده، لږ شان اختلافات راغلي په اجتماعي مسله باندې ټولو ته پته ده، هغه مسله هم حل کړه، ښه طریقې سره الله پاک حل کړه. هغه اختلافات هم ټول شکر ختم شو. نن تاسو ګوره چې ټول هغه خپل یو ځای بیا ټول ناست یو، ټول کلیوال بیا ټول اتفاق سره ناست یو. زموږ نه څه اختلافات د دې نه پټ شته او نه چا په لکه څه خیرې شته او نه څه مسله شته. اوس موږ کوم پښتانه چې وو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې دی او زموږ د پښتنو ته د کشتۍ د تخته ویلې ده. که فرض که د کشتۍ د ویښ تخته کمزوري وي او سوری شي نو اوبه پکې راځي، او که فرض که د کشتۍ د ویښ تخته مضبوطه وي نو کشتۍ نشي غرقېدی نشي. د دغه شان د پښتانه چې دي دې ته د کشتۍ د ویښ تخته ځکه ویلې ده چې اسلام په دوی باندې ولاړ دی، اسلام دوی مضبوط کړی دی. خاص کر خیبر پښتونخوا نو دا ټول پښتانه دي او د دې پښتنو مشر چې دی هغه زمونږ د قوم وطن پارټۍ چیرمن سکندر آیات خان شیرپور دی. نو که فرض که موږ دا شان اتفاق سره وو او دوی سره موږ دا حمله وتړله نو دوی زموږ لیډران شو، الله پاک کامیاب کړل. نو سبا موږ بېغمه ناستو او بیا به دوی زموږ دپاره منډې وایي او هر څه به دوی بیا زموږ دپاره کوي، بیا موږ په ارام ناست یو. د پکار دی چې یاره موږ دوی سره صحیح طریقې سره حمله وتړو او په هر یو ځای کې ورسره ولاړ یو، بېماني نه کوو، داسې خبره نه کوو، داسې کارونه نه کوو چې یاره په خولې یو وي او په زړه کې بله وي. د مسلمان کار دا نه دی، دا د منافقت کار دی چې په زړه یو وي په خوله بله وي. نو داسې کار دی، دا زموږ مشران دي، دا خانان زموږ مشران دي، دا زموږ د پلار د نیکو وخت دا پارټي ده. خو فرض که موږ داسې اختلافات وشي لګېدو یا بلې پارټۍ نښه لګېدلې وه نو هغه نښه هم ختمه شوه. خو په دې ناستو مېلمنو کې کسانو کې څوک دا نشي ثابتولی چې یاره موږ د بلې پارټۍ کس روستي دې سکول ته همدې ځای ته همدا خان راغلی ټول ولیدلې او بیا هم راځي، اوس هم راغلی او بیا هم راځي او بیا هم راځي، بل کس په اشاره کې د پارټۍ په ځای سطح باندې نه راځي. ډېر دی او ګوره هغه د صبر نه کار اخیستی دی او ګوره که دا کارکونان مطلب دا دی راپاڅېدل نو ګوره په دغه نوکرۍ برانه بیا نه کوي. او کوم کسان چې زموږ خان نوکران کړي دي دغې خلکو ته پکار دي که هسپتال کې دي او که په هر ځای کې دي د دې عوامو خدمت وکړي او دا پارټي په دغه مرکز کې په دغه ځایونو کې مخکې کړي. اوس زه یو کهاني بیانوم.